د ځمکې په سر د یوسف غوندې ښایسته پیدا شوی نه دی که نه. اوس ګوره یوسف جوړ کو سنگار کو دی روټۍ وخوړه د مصر جنکۍ دي او چاړې او مالټې په لاس کې ورکړي په دې کې ناګانه یوسف پې راوویست چې راویویستو جنکو ته یې وی چې دا هغه یوسف دی چې تاسو پې ما بدناموئ ای چې داسې ورته کتلې خړپ ټولو جنکو خپلې ګوتې غوسې کړې او جنکو په یو آواز وویل چې والله ما هذا بشرا ولكن ملك کریم والله کدا خو بنی آدم زلیخی ادا شه دا یوسف اوس یوسف نه درخواست دا کیږي چې ما ته لږ داسې وګوره یوسف وی د غلام څه مجال دی چې آقا ته وګوري د غلام مجال اجینکو ته وی چې دی ما ته ګوري اجینکو ورته یو ځل بیا مونږ ته روټۍ وکړو غواړه نو مونږ به درته څه چلو ښایو دی به بیا تا ته وګوري د جینکو مطلب دا و چې په دې چل یو ځل بیا وګورو په دې خبره پوهېږئ په دې چلې یو ځل بیا وګورو مړه کوټه کې ګیر کړی دی منډې را منډې لمنې پې شلولې ده خاوند یې پې د پاسه راغلی زلیخا ورته وایي چې هغه چا سره به څه چل کې ستا د اهل سره چې دا د غلط اراده وه ونیسه جیل ته یې بوځي دی جیل ته لاړو هغه بیماره ده چې بیماره ده ډاکټر راغی نبض یې ګوري ناجوړه ده صاحبه د وزیر اعظم ښځه ناجوړه ډاکټر یې نبض ګوري زلیخا ورته وایي سر بالین من برخیز نادان طبیب اثر بالین من برخیز نادان طبیب دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست کجا شد سرو من یا رب که در بوستان نمی بینم شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم زما دارو علاج یوسف ته دارو لرې کېږه تاسو پوه شوئ عرض دا چې دا درد خو بیا د زلیخې نه تپوس کوه آخر الامر قصه خو ډېره اوږده ده هغه چې زه دلته 2 کاله دیره شم نو درته وایي پکې خلاص ما په خپل جومات کې د یوسف صورت یوسف په 2 کاله کې خلاص کړو په جمعو کې 2 کاله ځکه زما عادت داسې ده نورې خبرې پکې ډېرې رایادې شي غوږ کېږدي آخر الامر د دوی واده وشو چې واده وشو نو نیمه شپه د زلیخا تهجد ته پاڅېده تهجد نو یوسف علیه السلام رستو لمنې نه ونیوه ویل لا وخت ډېر دی د تهجد لمنې وشلېده نو زلیخې ورته وی چې یوسفه دا هغه بدل خلاص شو چې ما ستا لمن شلولې وه تا رانه منډې والې او ما ستا لمن بدل خلاص شو تا هم زما لمن وشلولې دویمه خبره دا ده چې یوسفه ته اوس ما ته وایې چې وخت ډېر دی او سمله خو زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم زه به د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې تاسو پوه شئ زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې زه خو تا پسې لیونی یم چې چا ته زما غېږې ته راوستې اوس ګوره د هغه ذات تابعداري چې چا ته زما غېږې ته راوستې نو څوک چې د چا غېږې ته راشي نو د خدای د دې نه لویه مهرباني بله نه وي کوي ته چې په چا مین او هغه ستا غېږې ته راشي دې نه لویه مهرباني بله څه کېدی شي غوږ کېږده اوس ابو بکر صدیق د پاره اجازت وغوښتی شو د روضې مبارکې نه چې یا رسول الله صدیق اکبر اجازت غواړي ستا پړن کېدو
روضه مبارک نه आवाज وشو چې رای وړي رای تاسو بوای چې روضه نه څنګه आवाज وشو چې رای وړي دا اوس طالبانو کې اندازې دا غرا شوی دي دا انګړه دنګړه تاسو پوه شئ انګړه دنګ روضه نه فی الحال دا ذوقی سیزونه دي دا واورئ یو علم القال دی او یو علم الحال دی څومره محنت او خواري چې د علم القال د پاره بلس کالا 12 کالا 14 کالا کې ٹھیک ده او بیا به ته علم ظاهری زده کې خالی گردانی قدر بشي داسه نو د علم الحال د پاره بم بیا 100 کال شاګردي کې په دې خبره پوي علم الحال ذوقي شی دی دا په کتاب کې نشته دا به بیا کیږي څنګه چې مولوی هرگز نشد مولانا رو تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم زبیچره دومره لوی سړی شوی نه وی چې ما د شمس تبریز غلامی نه وی کړی هیچ حلوائی هرگز نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد هر که خدمت کرد و مخدوم شد هر که خود را دید محروم شد جوابت سوی یو سودا بڑے کی تعداد کے سودا اور بیا بتاوے چھ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے او د یار په عشق کې ډېرې ښې سودا زما خوشحاله اوسې اے طبیب جمله علت هاي ما ته زما د ټولو مرضونو دپاره علاج او داروش یو سودا باندې چې بیمار شوي نور ټول مرضونه به درنه لاړ شي ټول جک جوړ به دا یو سودا به دې مړی زما عزیزانو ابوبکر دپاره اجازت وشو د روضه اقدس نه فی الحال ستا په دې ملک کې یو لوی محدث چې اوسم ژوندی دی لوی محدث فی الحال ژوندی دی چې نن نه 15 کاله مخکې مدینه منورې ته روان او په لاره کې د حرم خادم ولا مخې لراغه چې مال په نیم خوابي کې دا پټکې رسول الله را کړی دی چې دا دې سړي له ورکړه 2 کاله وشو چې زه خبر شویم زړه مې شین شو ورته په تلو راتلو راته ښه نه خو قصه یې راته پوره وکړه دومره اثر مې پې واچولو چې قصه یې پوره راته وکړه او ښه نه ښه ولې نه ما ته وی چې زما په د اخر عمر کې چې زما کور د بدعات او اډه جوړ نشي که خلق ته دا پته ولګي نو راځي به دا دروازې او دا دیوالونه به صفای نو بدعات به چالو شي لہذا اجازت درته نشته چې زما نومواله خو زما اړه پړسیږي چې وی نه وی مال دغه اجازت روره زمانلو ته تیار نه یم اړه مې وځي تاسو پوه شئ نو عرض داو چې فلال داسې خلق شتا چې د سردار کونین امانتونه ما ته ګورئ دا قصیده برده دې ته برده ولې وایي مور د کینی او د قصیدې برده غوندې قصیده خو دې جوړه کی جوړه به کوي یو ټکی به جوړ کی یو ټکی دغه سیمون سره په حج کې یو
دلته به ډېرې ټوسې ویشتې اناناس مغستو دی یو دکاندار نو ما ورته وی چې فاتنی آخر یا شیخ نو ما ته وی چې بواحد ریال نه باثنين ريال ما أنا أعطيك 2 ريال بل أنا أعطيك 3 ريال بل 4 ريال فاتني نازما مرګره ورته وی چې اے دیګر یعنی دله یو اناناس بل ورکوي دیګر هغه ورته چې اے اي شین دیګر ما اعرف دیګر حرام ابن حرام کنزلی مرتګا ډېر تند خلق دی نو مال خوار شي هلته خو ډېرې ټوسې ولي دلته عرب سره یو خبره په عربي کې نشي کولی تاسو ته هم که سړی راشي که نه چې ملا صاحب د عرب راغلی دی د سره یو څو خبرې وکړه بیا به ستا د شان پته لګي چې ته ورته چې دیګر تاسو پوه شئ نو په ارام کښېنئ بې وخته بانګونه مه وایئ دا علم الحال چې دی دا ذوقي شی دی په دې کې کسب کول غواړي اوس ګوره قصیدې بردې والا چې ویلي دي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم تاسو درو خبرې دیتا برده ولی وی برده ورته ځکه وی برد څه ته وی برد یخوالی ته نه وی صادر ته څه وی رضا نو د رضا ټکی دی یاد دی او د برد ټکی دی نه دی یاد لږ سوچ کوئ پرې برده ورته ځکه وی چې دا اته شلې بیته د جوړ که د فالج بیماری والی په فالج کې دا قصیده ولیکله او بیا روضې مبارکې ته لاړو او روضې ته کېناستو وایه وروله یو شعر کې ونښتو چې نیم ده ووی ورپسې ته هیر شو او ورپسې د روضې نه آواز وشو چې ورپسې داسې دی چې قصیده خلاصه که نو خوب وله راغی چې سترګې پټې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او څادر یې پرې وغوړولو چې راویښ شوه څادر هم پروت او داسې و چې تا به وی چې دی خواړو چېرته بیمار شوی نه ولې که د فالج مرض په نیروبیان ستنو لرې کېدی شي نو د رسول الله په څادر نشي لرې کېدی الله جی د فالج مرض یو سپیشلیسټ نیروبیان ګولۍ یا نیروبیان ستنې ورته وي او هغه ستنې وهي او دې ځای ته راغلې خوله بیا سم دی ته راشي نو نیروبیان د انګریزانو جوړې کړې ستنو باندې خو د فالج وهلې خوله جوړېدی شي او د رسول الله په صادر غوړېدو که فالج جوړ شي نو دا د تعجب خبره ده زمونږ کې داسې کټسریم شته وایي نه منم څه شی نه منم هلکه ته یې څه ته په دې ځان پوهې د ماته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ خو چې کوم سړی وي دا شی نه منم دام په کنډر حساب کوي وایي دا ټیکر کې دی د دا سر چې دی دا منګی چې مات شي که نه ټیکر کې داسې وغورځي وایي دا هم ټیکر کې دی زمونږ جومات ته طالب راغی نو ورته وی چې استاد ته وی چې استاد نن خو پلانی کورم وظیفه را نه کړه وی درې نه کړه وی نه وی بچیا دام په کنډر حساب کا یعنی دا کور په وران حساب کا یو سره نه منم وی دام ټیکر کې دی لرې کوه باس ور سره مکو باس سړی سره عرض داو چې دا ذوقي شی دی روضې مبارک نه آواز وشو چې راوړئ صاحبه روضې په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر لحد تکوش چې خختې تبزې ولګولې شګې وغورځېدې لحد ته صحابه بیا تبز را لرې کړه چې دا شګې را لرې کو خو چې تبزې را لرې که چې ګوري د حضور د روضې نه د حضور لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی او آواز راغی
چو ابو بکر ز خو ډیر وخت نستا په انتظار ما. تاسو پوښی دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه، د دې شان مالک پس د چا مجال دی او چې د چا شان د خدای او د رسول سره دای، نو که د زمونږ د زمانه څه کسان ورپسې غاپي نی او لک ځل دی غاپي، دا خو تعجب خبره نه ده. خیالم راغی د پسې دویم نمبر شان د عمر فاروق، خبرې ډېرې اوږدې دي. دریم نمبر شان د عثمان ذی النورین، څلورم نمبر شان د علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین، ورپسې شان د اهل بیت د رسول چې کوم په کربلا کې قربان شوي. اخیری ټکی مې دا واورئ چې په دې ټول کائنات کې تاسو وګورئ بے غرضه هیڅ شی نشته، بے غرضه ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائےگاں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. کار دے داغ نظام دے داغ کارخانہ دا ایک شے پکی بیکار نشتا. ہر شی و غرض و مقصد ضروری. دا کربلا دا واقعی غرض و مقصد سو او مونږ څه پوه شوي، مونږ څه پوه د کربلا غرض یو هغه کوم پیشکشو چې یزید امام ته نه و کړی، کوم شی چې یزید امام ته نه ورکول، لیکن امام څه وی چې نه، د یزید د حکومت چرچا دا ده چې دا د خدای نبض باغی حکومت ته، په دې کې هیڅ ګناه باندې کنټرول نشتا. نو که د سردار کونین وسه لاس کی دی د یزید په لاس کې او مفاد د دنیا قبول کی، نو عمر لبا زما د نیکه د دین په تندی باندې یو بدنما داغ ولګي. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چې اول اسلام د ہندوستان زمکی تا خواجہ معین الدین چشتی راوڑے دی اول اسلام په یو څو الفاظو کې هغه ټوله نقشه د امام حسین بیان کړی دا چې شاه است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، سر قربان کا خلاص بدا بیدین پلاس کے نگدی. غرض و مقصد د امام حسین د ځان او د خاندان د قربانه د کربلا په میدان کې صرف او صرف دا او پدا سیال کی بیا لسم اورز سبانه بل سبا لسم اورز د امام حسین د قتل ورځ ده او بی بی زینب ته تقریر کوي راشي د امام حسین د دیو تقریر نه سبق والی په کیرونو او په شربتونو او په جراګانو به امام حسین په قیامت کې راضی کوي او ستا شفارس بکې او تا به جنت ته بوزي چې جی مام کیر پخ کړو جمعات لمه یوړو یا چا پکې شربت کړي دي چا پکې تله او به چې بدل ته په قبرونو چوي تاسو تاسو خیال وکړئ. زه خو هم چې دې خلکو پورې سرونه نه دي سر چین هغې کې د سړیتوب نقشې وي په ایمان وایي چې تاسو په قبرونو اوبه اچولو غرض څه دی ولې وایي جي اهل بیت تږي شهیدان شي تږي
نو اهل بیت تگی په کربلا کې شهیدان دي او تو بدل ته په خبره چي شهیدان اغي دي او په خپل مړ واچي تاسو په ایمان وای چې ته تګي او زه بس کوم نو ستا خېټه لدرځي زه خو هم دې خلکو پر سرونه نشته کنه هلکه دا اوبه ولې اچې وایي هغې تږي نو تږي هغوی دي او په خپل مړي له ورکوي انا لله و انا پناه دا زمونږ عقل دی دا زمونږ سوچ ما ته وګوره کیر دی ولې پوخ کړی وایي جی دا امامان ما ته وګوره ان فی الجنة نهرا من لبن ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن شهیدان تخو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله اخد جنت په نعمتونو کې سیراب ګرځي لګیا دي او ته دلته ورپسې کی راسته او د ګوړې شربت ته کړی ډولاګای نه دی ګلونه هم تاو کړي دي ډول دراوي کنه ډولاګای نه ګلونه تاو کړي د ګوړې یعنی ته ځان له د ګوړې سکې چې حسنینو پورې د ګوړې شربت لګي ځان له خو هغه روح افزا هنجي سکواشونه علا علا او دلته د خالی چینی وړه امام حسین پس تنه لتا په مینا تا په محبت باندې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کنه نو نه په قرآن عمل کوي نه په امام حسین کوي نه په ابو بکر کوي ستاسو دین او مذهب او خدای او رسول دا نفس ته چې دا درته سوي دا دینم دی چې خزي درته سوي هغه دین دی خزي هر چې خا تجھے مرا گوید رواست حکم خاتون جیز حکم رب ماست اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے پدے بلک پوئے صاحبہ اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے دا انگریزانو فوج وی زمین دبو کرے خود خز ناز و نزاکت بالکل حلال کرے تاسو پوښوي امام حسین نن د شهادت ورځ دا زینب ته تقریر کوي چا زینبې لږ ساعت پس به زما لاشم ستا د خیمې مخې ته پرېوځي خو پام کوه بچیه چې چېرته خپل سطر دې مات نه کې ای زینبې که د دشمن فوج ته په زور بې سطره کړې نو خدای به جزا درکوي او کتا په خپل خپل سطر مات کړو خدای به سزا درکوي یو خدا چې زه مړ شم او د دشمن فوج په خیمو حمله وکړي او ته بې سطره شي نو د دې به اجر درته ملوي او که په خپله رضا راووتې او سطر دې مات کړو نو سزا به درته ملوي امام حسین خو په دغه وخت کې خپل خور ته د سطر تلقین کولو زمون خزی خو مونږ د خپل لاس ځان سره سینماګانو ته ویځو په کور کې ورته وی سی آرونه لګو ټلویزیون مستقله سینما ده اخو 24 غنټې راته په کور کې لګېدلي ته ماته وایه چې د چا په کور کې انګریزي فلمونو کې دا ډرامې چې کیږي او انګریز او میمه سره داسې غاړې وځي او بیا داسې غاړې وځي
او زمونږ لوڼه او ښځې ورته ناست دي د هغې ډه کې به څه راځي د هغې ډه به څه وایي چې دا زما چړوس خو ما سره داسې نه غاړې وځي دا وګوره دا هم ښځه دا سړی څنګه ورغاړې وځي عقل وخورئ چېرته سړیتوب هم په دې ملک او په دې قوم کې راځي او که نه دا خلک او امام حسین منل زه خو دا خپله خوله وایم چې په کاڼي ماته کړم چې زه د امام حسین نامه پې څنګه علم زمونږ دا خوله د ماتولو ده چې د بی بي زینب نوم پې زه څنګه علم هغه زینب چې هوا هم نه ولیدلې هغه زینب دا زمونږ شکلونه زمونږ عمل او زمونږ کردار د دې قابل دی چې د دې پاک و هستو نوم هم پې مونږ وایو نو زما عزیزانو دی خبرونه سبق والی صحیح نقشه د سردار کونین باندې ځان واچوي جذبه ځان کې پیدا کی چې الله څنګه چې ستا د دین دپاره امام حسین په میدان کې قربان شوی اے الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه دا الله هر یو کارنامه چې تاسو وګورئ نو هغې ته عقل حیران وي او عقل پکې کار نه کوي که تاسو خیال وکئ د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په اودس کې وي او هغه نه هوا خارجه شي نو دی به اوس څه کوي څه به کوي چاراندام به کوي اوس هوا د کم ځای نه تلې ده او وینځې به کم ځای دلته عقل کار کوي هوا د اودس ماتي د ځای نه تلې ده او وینځې به مخ او لاس او خپې نو بیا به اودس کې کېږي عقل خدا وایي چې بی کم ځای نه هوا تلې ده دغه ځای خراب شوی او ګنده شوی دی دا ځای وینځل پکار دي نو بس سړی به اودس کې شي اوس دې ته تاسو عقل متوجه کوي چې هوا کم ځای نه تلې ده او وینځې به کم ځای هله به اودس کې کېږي دې ځای کې اوس انساني عقل کار نه کوي دغسې د الله پاک هر نظام چې دی او هر یو کار چې دی د عقل نه بالاتر دی مانا یو ورځ په لاهور کې دا پوښتنه یو سړي وکړه چې هوا کم ځای نه تلې ده او وینځې به کم ځای نو ما ته وی چې دا زما عقل نه مني په کار دا دی چې د استنجا ځای سړی ووینځي هله به اودس کې کېږي ما ورته وی چې خبره دا ده عقلی دلیل میں ورته وی ما وی چې د هوا وتو ته د اجازت چا ورکړو د لاسونو او د خپو او د مخ او د زړه دغه ځای ته اجازت ورکو د هوا ته چې ته وځه نو د دې وجه نه سزا چې ده هم د لاس او خپو ته پکار ده که دی لږ ځان ټینګ کړی وی نو هوا به نه ووتې که نه اوس که ته ځان ټینګ کې خو هوا به نه وځي که نه او چې ځان سس پرېږدې نو هوا به وځي نو مالدادي ته سزا ځکه میلاویږي چې دی د هوا ټینګوله ولې نه دا یې پرېښوه ولې او ویلې اوس مې عقل کې راغله اوس مې عقل ومنله خدای بنده دا د عقل خبرې نه دي چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هغه ځای کې د الله د دین ابتدا وي د الله هر یو کار د عقل نه بار بار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته ووی پام کوئ چې چېرته په دې خپل عباداتو وغیرو باندې غاوره نه شئ داسې یو سړی به زه تاسو ته وښیم چې هغه به ټول عمر خدای سره ډزې کړي وي او د خدای د پیغمبر مقابلې به یې کړي وي ټول عمر او په یو 5 منټو کې به هغه جنت ته لاړ شي 5 منټو صحابه حیران شو چې یا الله دا بس وکړي او ټول عمر به عبادت کړي یا به دوزخ ته لاړ شي او ټول عمر به د خدای دشمنی کړي او به جنت ته لاړ شي په یو جنگ کې
صحابه ولاړ دي صفونه تړلي دي او جنگ شروع ده او یو کافرو د ډلې نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کلمه وویله او مغه توره چې کومې مسلمانانو پسې راغستې وه او اوچته کړه او په کافرو شروع وکړه او چې شروع وکړه بس پکې شهید شو جنگ چې ختم شو پیغمبر ویله دا سړی دی 5 منټو کې نو دا الله هر یو کار چې دی هغه د عقل نه بالاتر وي حدیث کې راځي چې یو سړی نیک عمل کوي دی حد ته راورسي چې د ده او د جنت په منځ کې یو لیشت فرق پاتې شي یو لیشت ناګانه ته یو کار داسې وشي چې بیا د ده او د جهنم په منځ کې یو لیشت فرق پاتې شي د هر څه ورته رد شي نو دی وجنه عزیزانو غرور چې دی یو د خدای د ذات سره خایي کبریایی چې دا هغه یو د خدای د ذات سره خایي بنده بسئی او دغه غرور بسئی تاسو په دې پاکستان کې ولیده چې لوی متکبرین د زمانه لوی مغرور د زمانه ستاسو په مخ کې راونی وای شو او نیست و نابود شو نام و نشان ورک شو په دې پاکستان کې دا تجربه خو کم از کم ستاسو ډېری شي په دې پاکستان صدر او صدر ایوب نه لوی جابر او لوی حکمران څوک یا هغه صدر ایوب چې بیا په ریډیو باندې اعلان وکړو چې زه به الیکشن ته نه ودرېږم خو ما خرابوي هغه تقریر بیا ما اورېدلی بوټو ته وګورئ هغه به چغې والې چې مای میجارټي زما ډېر لوی اکثریت ته کرسۍ به وټپوله چې یہ کرسی بڑی مضبوط ہے هغه بوټو بیا په پانسی ګاټ کې پروت و او هغه بوټو چې بیا د پانسی په تخته باندې لټکاو شو عزیزانو مونږ او تاسو چې یو مونږ څه شی یو ښځه وه د بنګړو ګوته یې ایښې وه یو سپی وله لته ورکړه ویل ترورې دا څه دي ویل بچیه که یو لته دې ورکړه نو هېڅ هم نشته که یو لته دې بله ورکړه نو هېڅ هم نشته ته خو د بنګړو بار یې ته څه شی اوس بله خبره ده چې پردي واده کې د ګډېدو چل دله ښه درځي پکې صاحب او هغه وخت کې ته یو حال به جوړ کي صاحب او شور به جوړ کي چې د اسمان جوړده نیولی دی دې وجې نه هر وخت یې وایه چې انت الهادي انت الحق انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو خدای حادیم ته حقم ته ليس الهادي الا هو بل هادي نشته مگر هم ته بل هیڅ نشته غاویره کېږه په هیڅ شي هیڅ نشته په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود باندې قائل نه دي د هغې عقیده دا ده چې لا موجوده هیڅ موجود نشته دا نور علماء متکلمین ورپسې ورغلي دي چې د اسمانونه دا ځمکې دا څه دا بني آدم دا کائنات هغه ورته لا موجوده دا نه دي هیڅ نشته چې په زور یې رانیولي دي ورته یې ویلي دي چې خبره واورئ کم شی به چې سبا نشت کېږي د هغې نن تصور د نشتوالي جایز دی کم شی به چې سبا نه نو که ته نن ووایې چې نشته دا جایز دي وی په دې څه دلیل دی وی د سبا د ورځې خدای ویلی دی چې کل من علیها فان هر څه چې تاسو ګورئ دا به فنا شي باقی به څه پاتې ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام
صرف ستا د خدای ذات به باقی پاتې شي، نور هر څه به فنا شي. نو دی وجنه عزیزانو غاوره کېږئ په هېڅ شي ما، دا ټول ګپ دی. دا ستا دنیا چې ده دا ټول ګپ دی. اوس دا ستا ملک پاکستان چې دی دا یو ګپ دی. دا ملک نه دی او نه دا وطن دی، دا یو ګپ دی. ټوکې دي، لوبې دي، مخول دی. تاسو اوس دا د الیکشن اعلان شوی دی، تاسو ګورئ دا یو ګپ دی. اجراګان پکې ولاړ دي، ښځې پکې ولاړې دي، نرخزیان پکې ولاړ دي، خره پکې ولاړ دي، قچر پکې ولاړ دي، ټټوان پکې ولاړ دي. هغه ورځ مې یو ځای کې وکتو، خلکو راته ویل دا کینډیډیټ دی. چې شکل ته ما وکتو مال جوړ قچر ته ګورم لګې، دا شکل یې د قچر په شان. دا قوم یو ګپ دی، یو مخول دی، دا هېڅ نشته. دا بالکل د بیزوګانو او د میلوګانو میله ده. پاکستان ماکستان نه دی، ګپ دی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې یو خدایي نظام و چې 1,40,000 پیغمبران یې ورته رالیږلي و دې دپاره چې تاسو زما تعارف خلکو سره وکړئ، خلکو ته ووایئ چې الله یو دی، چې سبا دا خلک ګیله ونه کي چې مونږ ته چا ویلي نه و. نو هغې دپاره د آدم علیه السلام نه ونیسه تر عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 پیغمبران راواستول. او بیا یو پیغمبر سره چې څه شوي دي او دې قوم ور سره کړي دي، اسه د عقل نه بار دي. دا عیسی علیه السلام ته وګوره، بې پلاره خدای پیدا کړو، بیا یې د ذکریا علیه السلام په تربیت کې لوی کړو، ځوان شو، زلمی شو، د پیغمبرۍ دعوه یې قوم خلاف و چې دا زمون خدایان چې دي دا دروغ دي او توس وایي چې یو خدای دی. دا دروغ دی. عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې نه، وحدوا ربکم، یو خدای ومنئ. خلاصه دا چې راوینیو او په کوټه کې واچو او مشوره ورته دا وکړه چې مړی کړي، بې د مرګ نه به د ده نه خلاصېږو مونږه، مړی. دا ټول سرکرده خلق د نسواراو چې دي دا را جمع شو ویل چې وجنو. په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی، ورته یې وویل چې ښه ده چې وجنئ یې، نو تاسو کې چې کوم مشر دی هغه دې ورننوځي دې کوټې ته او راودې باسي او مړی کوي. دوی پکې انتخاب دی یو مشر وکړو، چې د مشر انتخاب یې وکړو، چا ورننوتو. دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام دا کوټې چتو شلولو او عیسی علیه السلام یې تیوچت کو، آی تیوچت کو. او دا مشر چې ورننوتو کوټه کې وکته څوک نه و، چې راوتو نو دی د عیسی علیه السلام په شکل شو. چې د عیسی علیه السلام په شکل شو نو قوم ته وایي چې دننه خو څوک نشته. هغوی ورته وایي خو ته یې که نه، ته عیسی نه یې. هغه ویل زه نه یم، ویلم ته یې. بس راوینیولو، مری کې پړی ورواچولو، ځوړند دی. خو چې ساعت یې ووته نو بیا په خپل شکل شو. چې بیا په خپل شکل شو، دغه وخت کې په دې نسواراو کې 3 ډلې شو. 3 ډلې. دوی چې دا عیسی چې و دا د خدای زوی او خدای رانه وتښتولو.
په دغه وخت کې انتشار پیدا شو. یو ډله داسې شو چې خدای دی، بی مریم نعوذ بالله د خدای ښځه ده، او عیسی علیہ السلام چې دی هغه د خدای زوی دی. یو ډله دا شو. یو ډله دا شو چې خدای هم خدای دی او بی مریم هم خدای دی او عیسی علیہ السلام هم خدای دی. یو ډله دا شو چې لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. دا عیسی علیہ السلام چې دی دا خدای یو د دریو خدایانو نه دی. په دې دریو کې یو چې دی هغه خدای دی، دا درې وړه خدایان. بله ډله دا شوه چې دا زمونږ سړی چې د عیسی په شکل شو، نو عیسی څه شو؟ دا هم عیسی مونږ مړ کړی دی، شکل یې بدل شو. الله ورته څه وایي؟ الله ورته وایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسی علیہ السلام نه چا قتل کړی دی، نه په صلیب خېجولی دی، ولكن شبه لهم، دوی ته خپل سړی د عیسی په شکل شو. اوس د عیسایانو په ګلجو کې چې تاسو وګورئ نو د عیسی علیہ السلام تصویر ځوړند دی، تصویر ځوړند دی او غاړه کې ورته پړی چولی دی او په صلیب یې خېجولی دی. دا د عیسایانو په ګلجو کې فی الحال دا تصویر ځوړند چې عیسی علیہ السلام مونږه داسې پانسی کړی دی. په دې چراټ کې یو ګلجه وه، د اتوار په ورځې د هغه پادري بیان اورېدو ته به زم تلمه. هغه پادري به چراټ کې دا چواړیان ډېر زیات وو، نو هغه پادري د هغې چې و هغې به په اردو کې تقریر کولو، نو هغه تقریر اورېدو ته به زم تلمه. چې تقریر به ختم کو نو بیا به ما سره باس کولو. ما ته یو ورځ وایي چې مولانا صاحب څه تنګول کې ستاسو شیخ سادي څنګه سړی و؟ مال شیخ سادي ویلی ډېر لوی سړی ویل که د شیخ سادي غلطي درته زه وښیم نو بیا پادري ما ته وایي د شیخ سادي غلطي درته زه وښیم نو بیا به ومنم چې شیخ سادي غلطي کړي. وی شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن بیوا مکن اگر چه حور باشد، پلار سمزا اگر کدا سم لار ډیر اوږدی او پکګه لار مزه، زن بیوا مکن اگر چه حور باشد، کونډه خزه مکوا اگر کدا حوری پشان خسته ویوم او کونډه سره نکاح مکوا. او حدیث کې راغلی دی چې کونډه ته چې خاوند ملاو شي فوراً دی ور سره نکاح تړي. نو پیغمبر ویلی دی چې کونډه دی فوراً نکاح تړي، او شیخ سادی وی چې زن بیوا مکن اگر چې حور باشد، کونډه خزه مکوا که د حورې غوندې ښایسته. نو د شیخ سادی د پیغمبر د حدیث خلاف کړي دي که نه؟ هسې زما په دې خبرو پوهېږئ؟ اوس بظاهر خو به ته هم دا وایې چې واقعي ده خو شیخ سادي د پیغمبر د خبرې خلاف کړي. دا جواب به تاسو څنګه کوئ؟ نن په مسلمان کې دا اهلیت شته چې هغه د یو کافر د یو سوال جواب وکړي؟ دا اهلیت چا کې شته؟ هیڅ اهلیت نن په مسلمان قوم کې پاتې نشو. کم چې علماو د دې میدان خلق و هغه ختم شو، لاړه. اوس دا مونږ غوندې پاتې.
یو ورځ محمد خان جماعت کې یو عرب راغی نو هغه وی چې مولا یې لګیاو تقریر کول نو عرب را پاسې دو نو مولانا ته وی چې یا مولانا فترکنی انا اذهب الى مکه وليس معي الزاد والراحله مکه ته زما ور سره کرای نشته نو ما پرېد چې په دې منبر زده خلکو نه سو غواړم نو دی ورته وی چې چپ کرو عرب ته وی و چپ کرو نو هغه بیا ورته وی چې انا لا ادري که ایو شین چپ کرو ته خو نه پوهېږم چې دا چپ کرو څه ته وی نو دی ورته چې ډېر غوسه شو نو ورته وی چې المسجد بخرج د جمعات نه وباسئ نو خیره تقریر چې وکړو بیا ما ورته وی چې د خدای بنده ته دومره نه پوهېدې ولاړ د محمد خان جماعت په منبر باندې او ته دومره نه پوهېږي چې د یو عرب د یو دو خبرو د سوال جواب ته په عربي کې ورکړي دا حالت تیر ورځو کې یو مجلس کې ناستم نو ما ته وی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په علم باندې بس باس کو مال ټیک ده وما ورته المال ابحث معك في حق امام ابو حنيفه في العربيه لا اكلم معك في لسان اخر ما ته وی چې زه عربي نه پوهېږم کنه نو مال ته عربي نه پوهېږي او په شان د امام ابو حنیفه کې ما سره باس کې نن ستا د ملک دا حالت جوړ دی اعتراض به سورلس سوه کاله رستو کوي سورلس سوه کاله او د خپل علم دا اندازي چې دوه خبرې په عربي کې نشي کولی نو عزیزانو عرض مې داو چې هغه پادری په ما سوال کوي چې ستا شیخ سادی ویلی دي چې زن بیوا مکن اگر چې حور باشد او پیغمبر ویلی چې کونډه دی فورا نکاح کوي دا ستاسو مشر دی شیخ سادی ما ورته پادری صاحب ته لغت نه پوهېږي ته فارسی او عربي ګرامر نه پیژنې دا شعر داسې نه دی برای راست برو اگر چی دور باشد زن را بیوا مکن اگر چی حور باشد د دیره نمخ کی الف ته او قانون داده په فارسی او عربی کې چې د ضرورت شعری د پاره بعض الفاظ غرزيږي نو د دیره نمخ کې د الف چې ده د ضرورت شعری د پاره غرزولې ده نو زن را بیوا مکن سره شعر نه جوړې ده نو زن بیوا مکن کړي ده پادری اریان شو چې اوس څه مطلب شو مال دی وی چې په سم لار ځه اگر کالار ډېر وګدی زن را بیوا مکن خزا کونډاوه ما اگر که د حورې په شان ښایسته وي دا نه چې ته وله میړه مړ کې چې دې ښځې سره زه نکاح وتړم د شیخ سادي د الفاظو دا مطلب دی اوس وایه حدیث سره تعارض راځي وینا اوس خو نه راځي مل د شیخ سادي د حدیث خلاف نه دی دا د پادری باس شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه ته یو پادری راغی وی صاحب یو باس دی دا ما سره انجیل دی او ستاسو قرآن دی دا دواړه اورته غورځو چې کوم په حق یې هغه به بچ شي او چې کوم په ناحقه یا به وسوځي شاه ولی الله ورته دا دواړه خو په کاغذ لیکلي دي یا به سوځي یا به نه سوځي زه محمدي یم او ته عیسایي اور بلو اول به زه ور ټوپ کم بیا ته را ټوپ کا چې کوم په حق یې هغه به بچ شي او چې کوم په ناحقه یې هغه به وسوځي زه ورته ټوپ کوم
شاه ولی الله ورته ویل